بسم الله الرحمن الرحیم. یو زنانه چې داسې وي چې د هغې په ژوند کې دوه یا درې یا د دې نه ډېر ودونه شوي وي، مطلب یو خاوند وکړي هغه وفات شي یا طلاق ورکړي، بیا بل خاوند وکړي بیا بل وفات شي. نو سوال دا دی چې دا زنانه به په ورځ د قیامت په جنت کې چا سره وي؟ کم یو خاوند سره وي؟ اولني سره که دویم سره که دریم سره که څلورم سره الی آخره؟ کم خاوند سره وي؟ نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې کې درې ارشادات او درې اقوال دي. یو قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دی، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ارشاداتو کې راځي چې دا به آخري خاوند سره چې کم د دې آخري خاوندو او دا د له مرګ راغی او دا د کم خاوند په نکاح کې وه، نو دا به هغه سره په جنت کې ملاویږي او د هغه بیبي به وي. دویم هغه خاوند چې دا ترې خوشحاله وه او د هغه اخلاق ښه، یا به هغه خاوند سره په څلورو کې یا په پنځو کې یا په دوو کې هغه خاوند سره به چې د کم نه دا رضا وه او د کم اخلاق ښه، خوش اخلاق. او دریم دا دی چې الله به دې له اختیار ورکړي چې په دې درې واړو یا دوو خاوندانو کې د کم خاوند خوښ وي، ته ترې خوشحاله او رضا یې، ته ورسره په جنت کې اوسېدل غواړې، نو هغه خاوند ځان له منتخب کا، د دې ژوند به بیا په جنت کې د اکه خاوند سره تېرېږي.